زه به ووایم وویې ټاکونه ما ولاکې ستا پلار هم په ما پرېږدي او د هسپتال نه بغیر یې نشي پرېښودی. که دی ډېر هم ووایي زه پرېږدم ما کې غیرت شته خو نه دا د پیله په غیرت باندې اټیک هم ځوان یې ښکلی ځوان یې او دا نشیرن یې ډېران ته راکاږي ته به سم پاک ځای کې کښېنې که نه هلته به ولې خوند نه ورکوي ځي به همدې ډېران له رحیم السلام علیکم قدرمنو کتونکو شاهنشاه فلجی یم دا وخت زه په ریلایف فاونډیشن انټي ډرګ هاسپټل کې موجود یم د هغې چې کوم سی ای او دی کوم ډاکټر صاحب دی ډاکټر معاذ صاحب سره ناست دی. اول خو زه د ډاکټر صاحب شکریه هم ادا کوم او د هغې نه مخکې زه د دې هسپتال حوالې سره یو څو خبرې اترې کول غواړم بیا به موږ د پیشنټ سره هم خبرې کوو د هغې خبرې اترې به تاسو واورئ. ریلایف فاونډیشن انټي ډرګ هاسپټل چې کوم دی دا په پېښور کې په کوهاټ روډ باندې موجوده دی دلته د دې لوکیشن دی او ماشاءالله په ډېر کم وخت کې دوی ډېر زیات پیشنټ یو بهترین طریقې سره دوی علاج وکړو او لګیا دي د پیشنټ خبرې تاسو واورئ چې هغه څه ډاکټر صاحب لکه دا راته ووایي چې دلته ستاسو چې کوم یو خو هسپتال مو تقریبا 6 months شو چې دلته سټارټ شوی دی پیشنټ علاج طریقې کار څنګه وي تاسو چې رای وړئ بیا په هغې کې داسې پیشنټ وي چې د هغې ډېر په سختو نشو کې مبتلا وي نو د هغې پروسیجر څنګه وي څنګه علاج کوئ تاسو؟ اصل کې شهنشاه بھائی د دې یو سپیسیفیک علاج نه دی چې دې ته یو سپیسیفیک ټریټمنټ ورکړه یا یو سپیسیفیک میډیسن ولا ورکړو د دې علاج د دې یو هول یو منیجمنټ دی دې کې موږ پیشنټ اول فرست اف ال خو موږ پیشنټ چې کم دی ویلنګلی نه راځي کم چې 95% پیشنټ دی دا موږ بای فورس راولو کم چې 5% پیشنټ دی کنه دا په دوکه راولو په دوکه باندې راولو بیا چې اکثر دلته کې پیشنټ خبر شي چې ما ته خو علاج ته راوسته ما نو هغه نه پس د پیشنټ هنګامه جوړه کی او یعنی اٹیکنګ موډ کې شي اګریشن وغیرہ شي او د دې چې کوم موږ علاج کوو دلته کې موږ سره دا یو منیجمنټ باندې کې لکه موږ دې ته کاونسلینګ کوو موټیویشنل کاونسلرز یې موږ سره دې ته موږ اسلامک کاونسلینګ کوو علما دي را سره بل دې ته موږ یو قاری صاحب نیولې دي قاری صاحب چې هغه دې اکثر دې خو په نشو کې مبتلا دي موږ سره دې ته نو ور دي قرآن پاک دې دین نه ډېر زیات لري دي د دې نشه کې مبتلا کېدل دا یو مین وجه ده چې دا دین نه لري دي دې ته موږ کاونسلینګ والا راولو اسلامک کاونسلر راولو موټیویشنل کاونسلر راولو قاری صاحب ورته نیولې پرمننٹ 24 هاور دلته کې هغه موجود دي 5 وخت نماز یعنی دې دلته کې ادا کوي با جمعات جمع سره دی ادا کوي بل چې کوم د دې ټریټمنټ دی میډیسن حوالې سره نو دا د ټول سمپټمیټک ټریټمنټ دی دا دلته کې ابزرویشن کې پروت دي 3 months موږ سره ابزرویشن کې پروت دي دې چینج کېږي دې کله یو پوزیشن کې وي کله څنګه پوزیشن کې وي کله اګریشن وي کله نه وي دا ابزرویشن کې پروت دي نو بیا د سمپټمیټک ټریټمنټ موږ کوو چې څه ضرورت ورته راځي هغې مطابق موږ د ټریټمنټ کوو میډیسن ورکوو. ډاکټر صاحب لکه یو نشهیي چې کوم دی هغه کور کې 10 کسان نشي کنټرول کولی تاسو په 15 کسه باندې 10 50 مریضان چې کوم دي د دې علاج د دې کنټرول به څنګه کوي دا خو مشکل کار نه دی؟ دا خو ډېر زبردست کوېشن تاسو وکړو لکه موږ چې پیشنټ اکثر راولو دا اټیکینګ موډ کې یو خو لکه دې ته موږ میډیسن ورکړو د میډیسن په تھرو باندې دې موږ ریلیکس کړو بل دې کې مین وجه چې کومه ده مین وجه چېرته 50 پیشنټ 100 پیشنټ 70 20 وټ ایور 10 پیشنټ چې هم دي او دا 2 کسان ناسي 3 کسان ناسي دا که بالکل ډېر مشکل کار دی دې کې مین ریزن چې دی که نه دا اخلاص دی خلوص دی ته چې اخلاص کې ستا به الله مدد کوي دا ټول چې څه کېږي دا د الله په توفیق سره کېږي او الله پاک پکې ډېر مدد کوي. لکه د دې چې کوم تاسو فیس ریشو یې ښې تقریبا چې ډېره کمه ده خو آیا تاسو داسې سپانسر یا داسې چا تر اوسه پورې دا 6 میاشتې کې چا داسې سپورټ کړی مالي مرسته یا دوایي یا میډیسن څه چې وي اوسه پورې داسې سپورټ چا کړی یا ضرورت شته تاسو ته؟ یاره ضرورت خو شته دی ځکه چې زموږ نوجوانان طبقه په نشه کې ډېره زیاته مبتلا ده زه 2 هفتې مخکې تللی وم د فردوس پاټک ته نو تقریبا په زرګونو نوجوانان زموږ په پاټک پراته او 3-4 غنټې زه وګرځېدم هغې کې ما خپل ځان ته کتل چې څومره ما کې زور و د هغې مطابق ما پیشنټ سره خبره کوله چې څو پیشنټ ما سره تیار شي په هغې کې ما سره یو پیشنټ تیار شو او په دې 6 میاشتو کې ما سره یعنی چا هېڅ هیلپ نه دی کړی یا سپانسرشپ چا کړی یا چا سره وړي یا چا 1 کیلو غوړي راوړي چې دا واخلئ هېڅ یعنی موږ سره چا هیلپ نه دی کړی چې څه کوو اپنے مدد آپ کوو لګیا یو ځان کې څومره زور وینو هغې مطابق فری پیشنټ راولو زور نه وینو بس بیا فیس اخلو عبادت یوازې مونځ نه دی عبادت یوازې تلاوت نه دی عبادت یوازې جومات کې ناسته نه ده ذکر اذکار نه دی عبادت د یو بېوسه کور جوړول عبادت دی د یو انسان زندگی جوړول عبادت دی د یو انسان زندگی بچکول عبادت دی په فردوس پاټک کې په کارخانو کې څومره پیشنټ پراته دي
هغې نه یو مریض راوستل د هغه علاج کول دا د ټولو نه غټ عبادت دی. غټ عبادت د یو انسان زندگی بچ کول دی. د یو انسان زندگی بچ کول د تمام انسانیت زندگی بچ کول دي. نو څومره چې دا مهیر حضرت دی هغې ته زما دا درخواست دی که تاسو مدد کول غواړئ هیلپ کول غواړئ د دې خلکو هیلپ وکړئ. دا پریوتي خلک دي دې سره مرسته وکړئ. دا خلک راوچت کړئ د دې علاجونه وکړئ. که تاسو نشئ کولی مونږ سره ودرېږئ شانه به شانه ودرېږئ مونږ سره په یو پلیټفارم ودرېږئ مونږ سره ځئ مونږ به یې راوچتو مونږ سره هغې مطابق تاسو چې څه د وس لګېږي مونږ سره ټیکنیکل کالج نه چې لږ رامخکې شئ سیدسن پي روډ ورته وایي. دلته کې یو پیر صاحب دی مزار دی دا ډېر مشهور دی سیدسن پي روډ ورته وایي. دې سره خوا کې بنوري شادي حل هغې سره زمونږ سنټر کړی 12 کالونه ول اول به مې سګرټ څکل بیا مې سګرټ پرېښول هغې به سینه خرابوله بیا مې نسوار شروع کړ. چې نسوار مې شروع کړ هغې نه ورو ورو چرسو ته وغوړېدم. د چرسو نه بیا ډایرکټ پوډرو ته وغوړېدم. نو هغې کې بیا نورې نشې رالې ایس شو چرس شو پوډر شو ګولۍ شوې کمپیناډیانې شوې سیسیګان شو ستنې مې پکې شوه پنی بیخي خوند نه کولو. بچا ویلې وروره پنی کې خوند نشته اوس انجکشن یې شروع کړه. چې انجکشن یې مې شروع کړې که نه بس مکمل ځواني مې ځان له په دې نشو تباه او هر سړی وایي دا د مجبورۍ نه او دا د مور او پلار غم نه او دا د دې نه او هغې نه او نه دا ټوله مستي ده او دا انسان کې ګناوازي بیا اخره کې مجبوري شي او نیستي شي. بیا به دونه ځان پورې تنګ راشي که نه چې ته به یې زه څوک یم. خو ښه دا دی چې نشه نه څه ټایم چې راوستم هغه ټایم ما انجکشن چړو کړی و چې دی ډاکټر صاحب ما پسې رالو نو ما ورته یاره هسپتال در سره ځم او ښه په رضا در سره ځم ولې تنګ شوی یم ما پرېږدم نشه ډېر زیات تنګ شوی وم بیخي خودکشۍ ته یې جوړ کړی وم. نشه خو ډېر عالمي شی دی پیدا کېږي به نه چې پیدا شي د یو ټایم به پیدا کړي د بل ټایم به در سره بند چې بیا به څه کوم او چې نه در سره ولا د انسان وینې کور کې به درته مړی پروت وي او ته به ورو نه هغې ته نه ګورې خپلې نشې پسې ومنډې خېټه به دې خراب وي خېټه کې به یې دړي دا یو یو جوړ به یې دړ کوي بیخي داسې به یې که نه ملا جوړونه چې انسان کې څونه دي که دا د ګوتو دي که دا د ملا دي که هغه د خپو دي که د لاسونو دي دا ټول به دې داسې خراب دردونه کوي چې ته به یې چې اوس څوک یم بس نه به کېناستی شي او نه به پاڅېدی شي ګرځې به دې نشې طلب به کې هسپتال ته چې رالم دا دردونه ښه ډېر وو هسپتال څه دپاره وي میډیسن ډاکټر دله میډیسن درکوي هغې سره انسان ټیکي لامبا دله په ټایم ټایم درکوي هغې سره انسان ټیک کېږي دا خو موږ بار نه لامبو بار خو موږ میډیسن نه اچو او بس نشه او نشه او چې هسپتال ته رالم موږ سره ډاکټر صاحب ډېره خواري کړې ده ګولیانې یې راکړي دي میډیسن یې راکړی په ټایم ټایم لامبا یې راته په ټایم ټایم کړې ده هر څه یې راته بیس بیس یې راکړي دي نو موږ ته انشاءالله وړي دي اما 2 میاشتې برابرېږي چې زه داسې وم که نه لکه د مار به تاوېدم په دې کمره کې لکه د مار به تاوې ولې چې د پنۍ یو نه شي او د انجکشنو بل رنګې نه شي انجکشن یې چې څوک وایي هغه ته پته ده چې دې څنګه تکلیف د دې ډېر ښه تکلیف وي ما کې بیخي داسې دا رګونه شوي که نه چې زه یې نه راکول ځمکې ذهن تر ننه پورې دا یو 45 دن مې چې وشو که نه لږ لږ خوب زما ځای ته راغی ځمکه به ځای نه درکوي کېناستی به نه شي سملاستی به نه شي بس ګرځې به او پاسې او کېنې به ما وایه چې ما خو زد کړی نشې سره او بس رو نه زه راغلی په خپله یم هلته به یې مونږ میډیسن نه راکول بس وي کېنه ته هېڅ هم نه میلاوېږي او چغې وهه که نه سورې وهه نو بیا مونږ ویې ډډه کړي چې مړه والله که ستا پلار هم په مونږ پرېږدي او ستا مور ته او ستا پلار ته به یې څه ویلې چې دوی له مونږ میډیسن په ټایم ورکوو لامبا واله په ټایم ورکوو او نور لیکچر یې بیا ستا مور پلار له ورکولې او دننه ماحول یې ټول ګډوډ به د وزیرستان سره تعلق لرم ساوث وزیرستان سره تعلق لرم او بی ایس سی مې کړې ده هیلث ډپلوما مې کړې ده او زما دوی سره علاج شو یو کال مخکې زه ایډکشن مریض وم د آیس او د چرسو او دوی سره مې علاج وسو سکسسفولي زه ریهیبلیټ شول اوس تقریبا یو کال کېږي زه دوی ته راغلی یم ایز ا والنټیر راغلی یم زه ځکه راغلی یم که نه چې دوی کومه ما ته علاج کړی و له دوی کومه مینه را کړې وه زه هغې وجه نه دوی ته راغلی یم او پریزنټلی زه ډیوټي هم کوم ګومل سوشل ویلفیر اینډ ریپ سینټر ډي خان کې او دوی ته اوس راغلی یم د دوی سره ایز ا والنټیر کار هم کوم دلته وخت ورسره تېروم ښه خوشحال یم ښه ټیټ یم انشاءالله اوس نوی ژوند راته میلاو شو او یو څه مې کړي په هغې خپې ما یم نشه زار ده ما خلکو ته هم دا ده وده چې نشې دې مه کوئ او خپل مور پلار له دې مزدوري کوي خپل صحت دې دغه کړي او چې کوم غلطیار یې مو کړي هغه مو په نشو کې کړي انشاءالله چې دې نه پس به نوی ژوند دغه کوو او همداسې وس نشې مې کولې هغه به خلک څوک نشي راړولی دې مو خپل دغه خپل خاره خوراک کړي انشاءالله چې دې نه پس به نشې نه کوو ما به آیس پوډر چرس ګولې چې څه به میلاوېدل هر شی مې کول
دا تقریبا د شپې 2 بجې وې ډاکټر صاحب دی راغلل بس چې ما ولیدل ورسره دې په راوستم دلته چې کوم دی که نه چې راغلم ډېر ګډوډ حالات کې وم شلېدلې جامې چپلې مې نه وې ډېر خیرن پیرن نو دلته دوی ما سره ډېره مرسته وکړله پاکې ولمبولم جامې راکړې پیزار یې راکړ یو شی ښه ټایم په ټایم ګولۍ دوایانې لکه زما علاج سټارټ شولو نو اوس د الله فضل دی زه ډېر ښه شوی یم او چې کوم دی که نه ایله د زندګۍ ژوند مستقبل چې کوم دی ایله په خوند پوه شولم اوس بس داسې حالات کې چې انشاءالله ډېر ښه شوي یو او داسې هسپتال ما لکه مخکې ډېر هسپتالونه کتي خو داسې هسپتال ما نه دی کتلی په پیله ځل داسې هسپتال مې لکه بغیر پیسو بغیر دغه نه چې کوم دی زموږ ډېر ښایسته علاج کېږي او وشولو او دا یې روان دی نو اوس ایله را ژوندي شولو کنې مړي وو مړي رانه جوړ شوي وو او زه به دا ووایم چې لکه ډېر هسپتالونه دي خو داسې هسپتال ما نه دی لیدلی په پیله ځل ولې چې د ژوند د زندګۍ په خوند پوه شولو او داسې چې هر رنګ نشه وي او داسې دغه وي دلته راشي نو زه وایم چې ډاکټر صاحب له به ډېرې ډېرې دواګانې کوي او انشاءالله چې بیا به بل ځای ته نه ځي دلته به هر یو نشی به دلته پلار یې وي رور یې وي هر څوک وي نو دلته به راځي ولې چې د دې چې دا روټین او دا لیول سیسټم داسې دی چې لکه ډېر مزیدار او خوندور لازمي نه ده چې ریلایف فاونډیشن چې کوم هسپتال هم وي خو تاسو چې په خپل په سوسایټي کې ګورئ چې یو نشهیي دی ځوان دی یا په هر یو ایج کې دی هغه د چا بچي وي نو پکار ده چې د هغه په صحیح طریقې سره علاج وشي او چې ځان چې څنګه خیال ساتو دغه شان د بل هم خیال وساتو انشاءالله زموږ ستاسو راتلونکي مرکو کې به بیا ملاقاتونه کوي پر هغې د مد الله په امان